2021 کې زما او زما د سابقه وایف نادیه بیبي سپریشن وشو او په جولای 2023 کې فارمل ډیورس وشو. سپریشن نه څو میاشتې مخکې د خپل د مهر ډیمانډ وکړو چې ماته د خپل مهر راکړی شي. ورسره دا خبره وکړه چې زما ځمکه نه ده پکار، ماله به د هغې ویلیو راکوی. نو په دغه زه اګري شوم، خو چونکې دا یو ډېر غټ اماونټ جوړېده او دا نه روپۍ چا سره نه پرتي رډي او نه چېرته انویسټ، نو هغې دپاره ما د ارینجمنټ دپاره د بندوبست دپاره یو څلور شپږ میاشتې ټایم ته غوښتو، کوم ته چې یو وخت سره هغه اګري شوه. خو بعد د هغې چې دوه درې میاشتې تېرېدې نو الله عالم چې زړه ته یې څه راغلي دي، خو هغه لاړه عدالت ته او عدالت کې زما خلاف د مهر دپاره کیس وکړو. نو زما تھرو آؤٹ دا اوسه پورې چې سان لیټیګیشن لګیا دی، نو دې کې تھرو آؤٹ دی ته ما دا آفر و چې یاره ستا چې کوم مهر دی، ستا چې کوم حق دی، هغه مې ته په ډے ون هم انکار نه دی کړی، اوس هم درته نه کوم او بیا به هم درته نه کوم. دا ستا حق دی، دا د له خدای درکړی دی، دا به زه در کومه، دا زما بچو ته میلاویږي، چې تا دی در کوم زما بچو ته میلاویږي. نو دغه شی په ډه کې رانولې، خو دا شپږ میاشتې ټایم مې احتیاطاً په دې ته وغوښتی. خو هغې انتظار ونه کو او هغه لاړه عدالت ته، او په عدالت کې بیا نور داسې شیزونه پای کیس کې راواچول چې هغې سره د دې هېڅ لینا دینا نه و، د دې حق نه و، او هغه شیزونه دې عدالت ته راښکل. هغه عدالت کې مین پوینټونه خو نور هم مین پوینټونه پکې درې وو. یو د کلي ځمکه، یو د حیات آباد کې 2 کناله پلاټ، او یو دی بالکل یو بې بنیاد دعوه کړې زموږ په یو فرنیچر ورکشاپ د فیکټري ده پاکډینش په نوم باندې، په هغې باندې دعوه وکړه چې دام زما ده. عدالت کې کیس وچلېده 100 میاشتې او فیصله پې داسې راغله چې کومه ځمکه دې ته 80 کنال په مهر کې لیکلی شوې وه، هغه نن نه تقریبا 10 کاله مخکې هغې نوم ته ټرانسفر کړې ده مونږ، چونکې د هغې حق و، خو چونکې یو کور و دا خبرې پکې نه وې چې یا قبضه یا بل څه. نو عدالت ورته وایي چې دوی خپل کاروی کړې ده، دوی خپل پارټ پلی کړی دی، دوی ته ځمکه انتقال کړې ده، خو چونکې هغه په 515 کنال کې ستا 80 کنال ده او په هغې کې بې شماره مالکان نور هم دي، په هغې کې زموږ خویندې دي، زموږ تروریانې دي، زموږ کزنز دي، او د هغې نه خانګي تقسیم شوی دی او نه یې سرکاري تقسیم شوی دی. نو هغې ورته دا ډایرکشن ورکړو عدالت چې دغې دپاره به تاسو لاړ شئ ریونیو کورټ ته او د تقسیم دعوه به وکړئ چې هر چاته خپله ځمکه پاتې شي. پلاټ په نکاحنامه کې دا لیکلي شوي دي چې خریدا جایگا آن ډیمانډ، دا ټکي لیکلی شوی دی. د بیبي چې کوم دی زموږ په حیات آباد کې کور دی، په هغې باندې ګوته یې ښوده چې دا دغه پلاټ دی. نو کورټ ورته هغه کلیم هم ډینای کړو چې دغه پلاټ خو یې نه کېږي، ځکه چې چېرته پیرامیټر ذکر نشته، پلاټ نمبر ذکر نشته، فیز ذکر نشته، صرف دا دی چې پلاټ خریدا جایگا، لہٰذا تاله به په حیات آباد کې دی 2 کناله پلاټ بل اخلي. او د کارخانې چې کوم کلیم کړی و هغه ورته مکمل ډسمس کو. د هغې ثبوت او د هغې ریکارډ دا دی چې دا د فیملی کورټ فیصله ده، فوټو کاپیز مې جوړ کړي ستاسو پریس روڼو لپاره، دا به پلیز تاسو بیا واخلئ او دې کې به تاسو فیصله خپله وګورئ. خبرې ډېرې اوږدې دي، تفصیل ته یې نه شو تللی، کوشش به دا کوم چې ستا نه یې رالنډولې شمه. ورپسې دی بیا لاړل اپیل ته ډسټرکټ کورټ ته. ډسټرکټ کورټ کې لنډ اوږده یې دا ده چې هغوی هم دغه فیصله مینټین کړه د فیملی کورټ. د فیملی کورټ فیصله یې مینټین کړه. څنګه چې فیملی کورټ فیصله کړې وایي چې دا فیصله بالکل ټیک ده، دې کې هېڅ ایلیګل یا هېڅ غلط هغه نشته، غلط ډیسیژن نه یې شوی، هغه هغوی مینټین کړه، ویې ساتله. بهال د هغې چې کوم دی نو دا د هغې فیصلې نقل دی، فوټو کاپیز پراته دي، تاسو اخیستی شئ. ښه جي، دې دوران چې کوم دی نو دی بیا لاړل های کورټ ته، اپیل یې وکړو. اپیلونه ټول دی کړي دي. های کورټ کې دی اپیل وکړو او
اپیل سره سره دی یو بل کار وکړو جی اپیل سره سره دی یو بل کار دا وکړو چې دی هلته لوکل زموږ په چارسدې کې یو فیملی ده بشیر خان عمرزی نوم به تاسو اورېدلي د هغه درې زامن افضل بشیر شکیل بشیر او خلیل بشیر ویل نون خلک دي په چارسدې کې هغې سره دی اګریمنټ وکړو او زه به دا ووایم چې هغه اګریمنټ بلکل یو فیک اګریمنټ و هغه به تاسو ته وخت سره پته ولګي چې دا ولې فیک و نو کورټ ته لاړه او دوه عدالتونو ورته چې کوم شیزونه ډینای کړي دي د هغه شي اګریمنټ یې د خلکو سره وکړو او دا ډېر نوټوریس لینډ ګرابرز دي لکه ماشوم یې په چارسدې کې پیژني که بهر خلک یې نه پیژني د چارسدوالو کې داسې به څوک نه چې هغې د دې خلکو د کیریکټر نه او دوی چې کوم روزګار دی او دوی چې کوم کاروبار دی چې د هغې نه نه خبر هر څوک ته خبر دي دا په 20/12/2024 باندې هغې سره دا اګریمنټ وشو او په دې اګریمنټ کې دی لیکلي دي چې 80 کنال زرعی زمین 10 کروڑ بیا 2 کنال پلاټ حیات آباد کې چې نمبر یې نشته بل څه نشته 10 کروڑ او ورپسې پاکډینش کارخانه 35 کروڑ چې هغه نه هغه یو ورکشاپ دی د فرنیچر بس کارخانې او د هغې غونډه ویلیو به زما په خیال 2-3 کروڑ روپۍ نه د لیز مکه ده د والد صاحب په نوم مې اوس هم د والد صاحب مې په حق رسېدلی دی مالکان پکې ما نه علاوه څلور نورم دي او هغه یو غلط کلیم چې ورته دوه عدالتونو ډسمس کو نو هغه سودا یې کړې ده په 35 کروڑ دې خلکو دا شی ورکړی دی او 8 کروڑ روپۍ پکې دا لیکلي چې موږ کیش وصولې کړي دي 8 کروڑ کیش وصولې کړي یو روپۍ زموږ انفارمیشن مطابق دې ته نه ده وصوله شوې دې کاغذ لیکلو مقصد صرف دا و چې دې سره په لاس کې دا نه څه کاغذ دي چې دې ما باندې راتلی شي دا اګریمنټ کاپیز هم دلته پراته دي په 21 باندې ما ته اطلاع وشوه چې یاره دغسې مونږ دغه شیزونه اغوښتي دي 55 کروڑ روپو سودا ده او ګټه به سانه راکړې ګټه راته ګټه به سانه راکړې او که نه کښېنه را سره بس بیا زموږ خوښه ده که په کور درغلو که په کارخانه درغلو که په حجره درغلو که په هر ځای درغلو به بیا موږ خپل عمل کوو موږ مشرانو سره کښېناستو سلام وکړه چې یاره دا خو اوس خبره روانې ته ځي نو په دې کې څه کول پکار دي بس مشرانو دا سوچ وکړو چې یاره په دې کې خاموشي اختیار کړو دا به بهترینه خبرې او بس ځان وایي ساتی ځکه دې خلکو ریکارډ ټیک نه دی خپل تحفظ دپاره هم لږ اقدامات واغشتل غلط به ګرځېدو را ګرځېدو نه بې ټایمه بې وخته او بس ځان ساتل هم شروع کړل دغه دوران چې کوم دی نو جرګه په دې کې موږ ترمنځه شروع شوه جرګه شروع شوه او جرګو چې کوم ممبران دي د جرګې هغې خپل پکې ښه پوره کوشش وکړو او جرګې والا دا ډیسایډ کړل دا هر څه چې ورته وښول نو هغې دا ډیسایډ کړل چې یاره په دې وخت کې به نه په کارخانې خبرې کوو او نه په پلاټ خبرې کوو ځکه کارخانه خو سره شته نه هغه خو د دې نه کېږي دوه عدالتونو ورته ډینای کړې ده او پلاټ چې کوم دی هغه چې په آخري عدالت کله دې ته ورکړی شي نو بیا به د هغې نه پس د پلاټ خبرې کوو پاتې شوه د کلي دا ځمکه په دې به اوس خبرو وکړو موږ ټیک شو یا بسم الله نو په دې کې کېده دي چې دا جرګه شروع کړه نو د 50 لاک چې کوم دي کلیم کولو چې موږ دا ځمکه اغوښتې په 50 لاک د هغې نه دي سټارټ واغوښته او 2-3 میاشتې دا جرګه وچلېده او فاینلي دي په 32 لاک روپۍ باندې ریټ ډن کړه د دغې پټي 32 لاک روپۍ جرب ریټ د دې پټي ډن کړو نو دې نه تقریبا دغه 6-6.5 کروڑ روپۍ ټوټل جوړېږي خو دې جرګې ته موږ سټارټ نه یوه خبره دا کړې وه چې یاره کم پیمنټ مي هغه د ضمانت وي او د عدالت په تھرو به وي ولې چې زموږ نور کیسونه روان دي او په دې وخت کې که موږ دا یو شی ته آوټ کړو دا به د عدالت په نوټس کې خامخا موږ راولو دا هرې جرګې سټارټ کې موږ دا خبره کړې ده او هغې موږ سره اګري شوي دي کله چې ریټ فاینل شو نو هغې نه څه وخت مخکې دوی د دې زنانه نه د دې درېو واړو شیزونو د دوی خپل سوچ و موږ پرې نه رسېدو د دې درې واړو شیزونو مختیار ته واغوښتو پاور اف اټارني دا لږ راکړې دا کاغذ ویو راکړه دا د هغې پاور اف اټارني ده او د هغې کاپیز هم تاسو ته پراته دي تاسو اخیستی شئ بیا
مونږ په دې کنفیوز چې خبره خو روانه ده پاور بټن یې دې څه له واغشته خو بهرحال واغشته نو کله چې پیمنټ خبره شو لاول د ټایم مسله وه 2-3 میاشتې ټایم ته مو وغوښتو هغه ټایم ته دې اګري نه شو مونږ ملګرو سره صلاح وکړه امید ځان به لنډ تنګ کړو او دا پیمنټ به چې کوم دی دې ته برابر کړو میاشت کې به برابر کړو 2 هفتو کې به برابر کړو نو دې کې چې کوم دی نو هغې جرګې والا ته مونږ دا خبره وکړه چې یاره ټیک شو که په عدالت باندې تاسو نه اخلی دوی په عدالت یې نه شو اخیستی مونږ به ډایرکټ راکوي انتقال به ورته کوو او پیمنټ به راکوي مونږ یاره خیر دی که عدالت په مخ کې نه د ډي سي په دفتر کې وکړي چې یو سرکاري نماینده په مخ کې دا ټرانزیکشن وشي هغې ته هم غاړه کېنښوده مونږ یاره پټواري دفتر کې دا زنانه صرف یو بیان ورکړي چې زما دا پیمنټ دی افضل بشیر ته وشي مونږ به یې درته وکړو هغې ته هم غاړه کېنښوده په اخره کې مو ورته وویل چې تاسو خپل وکیل او موږ خپل وکیل دا به دواړه کېنودي چې څه فیصله وکړه مونږ ته منظوره ده چې تاسو هم لیګلي سیف شئ او موږ هم لیګلي سیف شو هغې ته مې غاړه کېنښوده دا اوس د غرمې ټایم دی او سوال جواب دا راغی چې تاسو شپې 12 بجو پورې ټایم دی 12 بجو پر راته ټول پیمنټ کوئ او که اون نم کو نو جرګه ختمه دا خبره وشوه او په سبا زموږ په جان آباد کې دا واقعه وشوه نو اوس به زه راشم د واقعې له او د دې به لږ تاسو ته تفصیل بیان کړم زه جي عموم نه خپله په اسلام آباد کې وم څه په کم 10 بجې وې چې خپل ملازم راویښ کړو ما زموږ یو بل کزن دی هغه فون کړی زما ډرایور ته ما موبایل آف هم خو ودو بېغمه نو هغه اطلاع وکړه چې نیک راپاڅوه او دغسې په کلي اټیک شوی دی زه پاڅېدم رابطې شروع شوې پته څه ولګېده پته دا ولګېده چې 70-80 کسان سره د کلاشنکوفو زموږ په حجرې او په کور باندې فایرنګ شروع کړی دی دا کسان چې کوم دي په 3 فلانکوچو کې او په 5 ګاړو کې راغلي دي رڼا ورځ وه خلکو لیدلي دي د دنیا خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي ویډیوګانې موږ سره شیر شوي دي د چا په پروټیکشن کې چې راغلي دي هغه هم ښکاري هر څه چا چې ورته اسکورټ ورکړی دی هغه خبرې